روپۍ بل راغلی دی نو د هغه نه میټر وړلی دی نورعلي صاحب دا به تاسو خپل د ویلیج کونسل چې کوم مشران دي هغوی ته به دا شي انشور کړي چې سبا پورې دا شي پوره کړي هغه کسان کورونه دي چې په هغوی پسې 15 لک روپۍ بل راغلی دی نو د هغه نه میټر وړلی دی او څه داسې کورونه دي چې په هغه پسې 2 لکه 3 لکه 1 لک 80,000 روپۍ بل راغلی میټر یې ته نه دی وړلی نن ما د الله په مدد باندې د مفتی صاحب دا نننۍ دا ښکلې ورځ په برکت باندې نن ما د ضلع 400 دا مسله ختمه کړه که یو سړي پسې 10 لک روپۍ بل راغلی دی میټر یې ترې وړلی دی سبا له به د میټر انسټالیشن کیږي میټر به ورته لګي د دسمبر د میاشتې نه به نوی بل شروع کیږي 10 لک روپۍ به ماته یو که چېرې فرض کا د چا نه میټر نه وړلی وي نو هغه ته به د دسمبر د میاشتې نوی بل شروع کیږي کومه جرمانه چې ده هغه به سیټ ته کیږي د هغې ذمه دار نن یو د 400 اکسین یو د شب قدر اکسین او زمونږ سلیم صاحب چې کوم دی نو هغه ته مهرباني وکړئ زه د جمعیت علما اسلام ملګري ټول ناسي د ویلیج کونسلو مشران دي د حصارانیرې یونیټ کونسل دي خو ګوره یوازې حصارانیرې خبره نه کوم زه د تحصیل تنګي خبره کوم زه د 400 خبره کوم تاسو ځان بالکل ملګرو ته ورسوئ د هر ملګري راغونډ کې او سلیم شب قدر کې به ناست دي سباله به یو ټیم د شب قدر اکسین او یو ټیم به د 400 اکسین جوړوي او هغه به انسټالیشن د میټرو کوي کوم ځای نه چې ټرانسفارمر یې تللی دي هلته به ټرانسفارمر یې لګوو کوم ځای کې چې میټر یې تللی دي کور میټر یې به لګوو او د دسمبر د میاشتې نه به انشاءالله نوي بلونه راځي خو زما به یو درخواست د مفتی صاحب هم تاسو ته پکار دی چې یو خبره په دې وکړي چې د دسمبر د میاشتې نه به موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل بلونه په ټایم جمع کوو او که چېرې 200 روپۍ راځي ستاسو پسې 2,500 راغلي نو د دې ذمه دار به زه یم او مفتی صاحب وي موږ به تاسو ته 50 روپۍ کموو 200 روپۍ بل وي خو دا چې د دسمبر 2018 نه کوم نوي بلونه شروع کیږي دا به جمع کوو شاته چې څه دي دا مې ټول ختم کړل نو